السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جن په موضوع کې به عزتمندونن یو افسوسناک او انتخابي دردناک واقعیا مخې تراغلی ده په کراچۍ کې قتل پسې قتل روان دي ظلم پسې ظلم دي یو خستا خپل ځوان په کراچۍ کې چا ډیر بے دردی سره قتل کړي دي چې خپل مزدوري به کوله خپل حق الاله مزدوري به کور ته راوړله موټرسایکل باندې به ډیلیوري کوله یعنی سودا سامان به خلکو کورون ته ورسو د شپې یو څو ظالمانو ډاکوانو پلاره کې گرفتار کړي دي نیولې دي او ډیر په بد ډول باندې قتل کړي دي اخر ولې قتل کړو صدا سي واقعیا مخې تراله چې دای دومره به درد سره قتل کړو راځي دوستانو دا ټول معلومات موږ سره په دی ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي خو تاسو موږ سره په دی ویډیو کې نیوي نو پلیز زموږ د چینل ما در سره سبسکرایب کړئ خو هغه وسه ټلای نشانه وي چې هر یوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په ایزیلی ملاويږي دوستانو الله تعالی دې په موږ مسلمانانو باندې خپل فضل او کرم وکړي په مسلمانانو کې خدا قتل یو عام رواج خلک غني قتل وکړي دا بل فیل کین چې ما ظلم وکړو ما قتل وکړو اخر ما څه وکړل خلکو نه د احساس وته دي الا دا ز کوم او دا خلک څه کوي نن دا ځوان چې په موټرسایکل باندې خپل کور ته را روانو دی ډاکوانو په لاره کې اونیو چې جیب کې درسه کم سامان دی سودا ده هغه مونږ ته حواله کړه نو دې ځوان ورته ویل چې دا زه تاسو ته څنګه حواله کړم دا خو ډېر زیات ما په مجبورۍ په مشقت په خوارۍ سا روزم د شپې نه وخته 12 نیم پورې ګرځم او له 100 روپۍ ګټمه اوس دا د ډېر ستړی یم کور ته روان یم زه تاسو دا پیسې څنګه درکړم په دې موقع باندې د ظالمانو تمانچه را بهر کړه او ډېر بې دردۍ سره قتل کړو فایرنګ یې پې وکړو او هم په باندې د پانی دنیا نه رخصت شو الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي عزتمندو زمو حکومت ته د کلک باندې دا غوښتنه ده چې دا قاتلان ظالمان دې زر تر زره گرفتار کړي شي او قانوني کاروي ورسره وکړي شي قانوني کاروي سره نکړي شي سر عام دی پانسی کړی شي ځکه چې دا یو واقع نشوه روزانه دا واقع مخې ته راځي او څوک په اکشن ناخلي کو دا معاملات ختمیږي نو راځي عزتمندو ټول په شریک روزه احتجاج وکړي حکومت نه په کلکه غوښتنه وکړي چې دا ظلم او بربریت ته ختم کړي شي نور خلک تنګ شوی دی یار څه وکړي څو خپل مزدوري هم نشي کولای دا لا څنګه زادي شو بیا